علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو دوستانو ملګرو، تاسو ته د تاسو ورور بیا مخاطب دی او یو شرعي اهمه مسله مې راوړې ده او هغه مسله دا ده چې آیا په زړو اوبو باندې اودس کیږي او کنه. کله کله داسې وي چې زمونږ په دې چاټو کې، زمونږ په دې منګو کې، غړو کې یا په ځینې داسې لوښو کې یا ډیګو کې زړې اوبه پرتې وي. هغه داسې اوبه وي چې مثال په تور باندې میاشتې اوبه وي، د 2 میاشتو وي، د 5 میاشتو وي، د هفتې وي. او بیا دا اوبه چې مونږ راواچو نو په دغې اوبو کې بیا یو کار وي چې د هغه خولې خوند بدوي، هغه خوند یې بد وي. نو آیا په دې زړو اوبو باندې چې ټیم پې تېر شوی دی په ټینکۍ کې، په دې باندې اودس کول کیږي که نه؟ ګرانه دوسته، اوبو هغه اوبو باندې اودس نه کیږي چې هغه اوبه پلیتي ورسره ملو شي. پاتې شول یو اوبه دي هغه په منګي کې، په مټکي کې، په ډیګی کې، په ټینکۍ کې هغه زړې شوي دي، په یو بوشکه کې هغه زړې شوي دي او هغې صرف هغه خوند بد دی. نو په دې باندې بالکل اودس کیږي، په دې کې هیڅ خبره نشته دی. او ځکه چې هغه صرف د ټیم تېرېدو د وجې نه د هغې خوند بدل شوی دی، نور خو بالکل اودس به کیږي. البته که پلیت شی ورسره میلاو شو نو بیا هغه اوبه بالمازه کیږي. نو دا یو ضروري مسله وه ما چې ځه ملګري په دې باندې پوه شي. الله پاک مو خوشحاله که. جزاکم الله خیره.